الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس، حضرت مولانا امیر زاہد سے حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہ العالیہ، نور ډېر جدید علماء کرام، شعراء عظام او د سواتیانو محلې ټوپۍ کلي یا د ګرد و نوا ډېرو غیورو پښتنو مسلمانانو ورونو، نن ستاسو د اجتماع کې ستاسو د اجتماع د دې علماء کرامو د اکابرو د هغه سوچ، د هغه فکر نتیجه ده چې نن الحمدلله په دې ډک غوندې ځای کې، ورغوټي ځای کې شپږ هلکان د تجوید نه د هغې فراغت کېږي، اتو هلکانو د حفظ نه او 10 د ناظرین نه. تاسو اندازه ولګوئ دې ځای ته وګورئ، او نن 24 کسان چې په هغې کې 10 په ناظره باندې قرآن کریم تکمیل ته رسوي، اته په حفظ باندې او شپږ په تجوید باندې قرآن کریم تکمیل ته رسوي. نن دورې کې چې وکتل شي، یو د الله کتاب دوه حیثیت دي، دوه طرفو باندې د هغې په تناظر په دوه اطرافو کې کتلی شي. یو طرف ته د الله د کتاب بې ادبي ډېر خلک کوي، او یو طرف ته د الله د کتاب مقام اوچتولو والا ډېر خلک کوي. څومره چې تاسو نظر وګرځوئ، آیا دې یو واقع ضرور راځي. زموږ مخکې یو کس قرآن کریم داسې کېښود او د پاسې په لوی ډول په قرآن کریم باندې وکړو. 295 بي لاندې موږ په هغه باندې FIR کړی دی او د قانون په حواله کړی دی، جیل کې دی، کیس یې چالو دی. بل کس راپاڅېدو، قرآن کریم یې راواغستو او خره ولاړه وه، خرې یې قرآن راوبهولو. بل سړی راپاڅېدو، قرآن نسخې داسې خورې کړې او په هغې باندې سپي راوستل، سپي پرې د پاسه ضبط کړل.
او په سپو باندې د قرآن د سپو هغه مینه چې وه د قرآن کریم په نسخو باندې هغه توی شوه. قرآن کریم یې راواغستو، یو یو پاڼې کړو، بیا یو یو پاڼې په نالو په ډیرانونو کې وغورځوله. اوس موږ چې په هغه طرف نظر ګرځولو، زړه به مو درد کولو چې الله دا موږ کومه زمانه کې یو. رب ستا د کتاب دومره بې ادبي ولې کېږي؟ الله زموږ وس ولې نشته چې ستا د کتاب څوک بې ادبي کوي موږ هغونه بدل واخلو؟ لیکن چې بل طرف ته ګورو، هرې محلې ته لاړ شه، هر کلي ته لاړ شه، د دې ملنګانو په برکت باندې خالق ارض و سما قرآن له هغه مقام او هغه مرتبه ورکړې ده چې دې علماو په دې مدرسه کې بوټې ماشوم راغی، په خبرو لا نه پوهېږي، په سیاست باندې نه پوهېږي، د زمانې په هغه ګرد و نوا باندې په هغې نه پوهېږي، د زمانې په هغه خبرو باندې د خلکو نه پوهېږي، په زمانه کې د خلکو کوم کیفیت دی په هغې باندې نه پوهېږي، د خلکو کوم انداز دی په هغې باندې نه پوهېږي. لیکن قرآن کې کېنوه، نن 24 ماشومان چې دې کې اکثریت نابالغ وي، قرآن کریم د الحمد نه تر والناس پورې یا په ناظره یا په تجوید باندې یا په حفظ باندې تا ته صرف په دې یوه مدرسه کې ورولی شي. موږ ته باقي وایي چې دا واقعات ولې راځي؟ دیګه یو واقع راغلی و، نو ما نه اکثر بعضې افسرانو، بعضې میډیا والا ټوله شپه رابطه به ساتله، تقریبا 9 بجو پورې خو رابطه چالو. ما ورته ویل الحمدلله په دې خو تاسو پوهېږئ چې د الله د کتاب بې ادبي به ډېره وي، کوي به خلک د الله د پیغمبر په شان کې ګستاخي به بعضې اکا دوکا کوي. لیکن زما آقا مولا د دواړو جهانو سردار محمد عربي صلی الله علیه وسلم لا چې بې پیسو بې تنخوا نوکران الله څومره ورکړي د کائنات کې دا بل چا نه دي ورکړي. ما یو افسر ته وی دلته هم خلک ناس دي لیکلو والا، ما ته وی تاسو څنګه وایي چې دا بې پیسو نوکران؟ ما ورته وی یو تجربه وکړه، څه ورځې مخکې خبره وه، په دې بازار کې هغه دکاندار وګوره چې کوم دکاندار په هېڅ باندې نه پوهېږي، نه چېرته علماو سره ناست وي، نه د علم په دنیا کې چېرته مدارسو ته تللی وي، نه د علماو مجلس هغه اټینډ کړی وي، او د هغه په خوا کې یو سړی دې لاړ شي هغه یا زما د پیغمبر معاذ الله بې ادبي وکړي یا د قرآن بې ادبي وکړي، مې ته به وروستو خبرېږې زه به وروستو خبرېږم، هغه به په خپله ورسره چار چاپېره هغه خلکو چې هغه په هېڅ نه پوهېږي هغوی به ټوټې ټوټې د هغه تا ته مخې کوي. مولیانو خو دا کار نه دی کړی، مولیان خو چې څو خبرېدل، موږ خو چې څو پورې ټیم لېږلو او خپل ټیم ته هدایات ورکول او په هغې باندې هدایاتو نه مخکې په هغې مذاکره وکړه چې تاسو هلته ورسېږئ او سړی په هر صورت باندې چې ګورمنټ اف پاکستان ته د حواله شي چې ده ته 295 سی لاندې د پاکستان د آئین مطابق سزا میلاو شي. موږ له دا مشوره کوله او په جلسه کې هغه نوجوانان چې هغه اکثر علماو پسې کنځل کوي، هغه نوجوانان چې هغه د دین نه بالکل بې خبره، هغه نوجوانان چې د انټرنیټ په دنیا کې زندګي تېرېږي، هغوی ټوټې ټوټې طرف سره. نو ځکه یو زما د پیغمبر بې پیسې نوکران الحمدلله دا ټول موجود دي او دا ټول موجود دي. زه اکثر خلکو ته خبره کوم چې لکه ستاسو په کې هم ډېر لاس شته، هغه لاس داسې دی، زه راپاڅېدم زه یو تحریک راوچتوم، زه راپاڅېدم زه مدرسه جوړوم، مولانا امیر زاهد صاحب مدرسه جوړوي، مولانا قریش خان صاحب حفظه الله تعالی تشریف فرما دی مدرسه جوړوي یا مدرسه کې تدریس کوي. نو که چېرې زموږ د علاقې د عوام یا د اطرافو د عام خلک چې د کومو یا تعلق د یو سیاسي ورکر په حیثیت چا سره دی یا د بزنس دنیا سره د هغه تعلق دی یا هغه چېرته په یو سرکاري پوسټ باندې دی یا هغه زمیندارۍ سره تعلق دی یا د هغه دکاندارۍ سره تعلق دی او دی زما مرسته نه کوي، دی ما سره ملګرتیا نه کوي، زه د مدرسې چلولی شم نه جوړولی شم. بلکې د مدرسو بنیاد شته، نو دا صرف زما پټکې، زما وجود، زما جسد دا صرف په هغې کې انوال نه دی. دا مدرسه تاسو خلکو راکړې دي،
نن د مدرسې دا ثمره تاسو خلکو ته راځي نن که دا بوټې ماشوم دی ځای کې ناست دی دا واړه واړه ته وګوره او دی اوس د ختم کېږي او دی الله ته وایي الحمدلله رب العالمین تمام کائنات کی تمام تعریفیں تمام مدح میرے پروردگار تیرے لیے ثابت ہے ایک صدا بلند ہو گئی چھوٹے بچے کی زبان سے بلند ہو گئی ننا منا بچہ نہ زمانے کے درد و نوا پہ سمجھ رکھنے والا نہ زمانے کے نشیب و فراز کو جاننے والا نہ د زمانے د خلقو په سیاست باندې ہوئی نہ د زمانے د خلقو په خبر باندې ہوئی نہ په نشیب و فراز باندې ہوئی د غم خاطر په تصور باندې نه ہوئی د خطا او د جڑا په وخت باندې نه ہوئی د خبرې پشان او په ډول ډال باندې نه ہوئی لیکن د دې ملنګانو برکت باندې زما آغا بچے آغا معشوق چې په اس باندې نه ہوئی زما د الله تعریف داسې کوي چې فرشتي ورته تماشې ته ولاړې دي وی الحمدللہ رب العالمین اے پروردگارا د کائنات ټول تعریفونه ټول ثناګانې ټول مدح رب استاد بارا ثابت دي زکه چې رب العالمین دې پدی وړ جبوي الرحمن الرحیم رب ته بخود کې مهربان مالک یوم الدین رب ته مالک د روزي جزای پدی کې یو لویا فلسفه د پدی وړ جب باندې بیان کړه رب توي الله روزي حشر برازي مالک دې اللہ روزی حشر برازی داغے مالک ہمتے اللہ قبر تبادا طول دنیا درزی اللہ التبا مالک دے ربا چکلم کا قیامت میدان بولگی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها ربا مالک باتے اللہ الحاقت ملحاقا وما ادراک ملحاقا ربا مالک باتے القارعات ملقارعا وما ادراک ملقارعا ربا مالک بندے اما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ہاؤ اقرؤ کتابیا اللہ مالک بندے رب ان ساعت لآتیت رب مالک بندے منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى رب مالک بندے دے پدی کی یو فلسفہ بیانی چی مالک یوم الدین تر المجرمین مشرقین مما فیه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا رب مالک باندې الله د کائنات چې کوم نظام راځي رب مالک دې خالق كل شيء الله دې الله په هر یو څه باندې عالم الغیب والشهادت رب هغه دې په مالک یوم الدین کی فلسفہ د بیان کړه فرشتي تماشې تا ولاړې دي قوم ورپسې شاته ولاړ دي علما ورلا تعلیم ورکړي قومي سپورټ کوي ما ته وایا چې الله بدد په برکت باندې دا ټول جنت تبوزي کمنه بوزي سوچو کې خیر دی خبره ده ستا حیثیت نشته وړو کې د سبب وته دا سپورټ ورکړي دي دندل تدرات دې زما جلسه نو تراغلی جلسه جوړه شو تراغلی تاملا تړوړو ماشوم زړه ډاډ شو ډاډ ورته ملاو شو چې زما مشران راغلي زما قران کریم ختم لراغلي ما ته ډاډ ملاو شو چې الله زکه مدرسه چلو ما سره ور خلک شتا زکه بهر ځای کې چا ته ودرېږم زما आवाज خلک اوري منی هغه وجدا د چستا ملګرتیا را سره ده نو هر یو کاغه حکومتي سطح دا کمل سطح دا هغه ټول وای د قوم ور سره شته او په دین قوم ور ولاړ دي څوکړه تسنو دا جدا خبره ده چې موږ چې د زمانه خلک بدل طرف تلاړ ما تاسو ته وی چې تناظر کې دوه سيزونه وي یو هغه خلک مشته چې انبیاء په سي کنزل کوي معاذ الله لیکن بل هغه خلک مشته چې د انبیاء او مقام دومره اوچته درجه ته بوزي چې یو عام نوجوان چې په خبره نه کوي لیکن د پیغمبر دشمن په بسمه کې بسر نشي ګرځي
یو خو هغه سړی دی چې مدرسې پسې کنځل کوي لیکن بل خو ما سره هغه نوجوان شته چې الحمدلله په مدرسه کې ناست دی ډنډه ناست کې نیولې ده بهر ولاړ دی د مدرسې چوکیدار کوي ما سره هغه نوجوان هم شته الحمدلله خپل بازار کې ګرځي موږ سره هغه نوجوانان هم شته لیکن موږ بیا په هغې باندې هم فخر کوو یا به سود کوي یا به حرامخوري کوي بچې په مدرسه کې ناست دی او په ذهن کې دا یو خبره ده چې پروردګار دې مدرسې ته ځکه لېږلی دی ما به جنت ته بوځي د ده صرف دغه نیت او تصور چې دی انشاءالله دې به دې لارې ته راولي او د جنت لار به ورته الله سموي ځکه علیم بذات الصدور خو زما الله دی ظاهري به یو جدا خبره وي باطن کې زما الله ته علم دی حضرت موسی علیه السلام په قوم کې تحت راغی موسی علیہ السلام اللہ تو سجدہ باندې پریوتو وای سبحان ربی الاعلى اے زما پروردگار استالوی بڑائی بیانو رب زما قوم باندې قحط راغلی دی پروردگار دا قحط نو چتکا رب کریم چې غلګ لګ وریاض واقف دی نه لري مکمل سور مراغ خلق بقیه شیطان موسی علیہ السلام دا اللہ جلیل قدر پیغمبر دے او پا اللہ مین مجیب انداز کے دے اللہ ورنہ نازو نیاز مجیب ورکڑے دے ورطوئی اے پروردگارا ولی زدی خوخنے اما اے زما پروردگارا ولی زما غزوڑ حیثیت چتا راکڑو اللہ قدرہ لختم کرو اللہ ورطا فرمائی نا موسیٰ او یا زرکسان زن سر روان کا مات دی ټول په سجده باندې پریوزي او دی غواړي قحط ختم کم لیکن په دې 70000 کسانو کې صرف یو سړی دی هغه بدی کې اعلان وکا چې تاسو کې کم سړی د 40-50 سال نه د الله مقابله تا ولاړ دی د الله سره مقابله کوي هغه سړی بهر وباسي نو تاسو سوال مقبول شي موسی علیہ السلام وی اللہ چې دا اویا زره کسان دي ته به زما आवाज څنګه رسي الله ورته فرمایي موسی ته आवाज کوا رسول استاد پروردگار کار دے حضرت موسی علیہ السلام 70000 کسان په یو میدان کې راجم کړل لوډ سپیکر نو اعلان وکړو وی اے ټولو خلکو تاسو کې صرف یو سړی دی او هغه د الله نه فرمان دی الله سره مقابله کوي هغه سړی د میز نه وباسي چې الله تاسو سوال قبول کړي چې څنګه دا اعلان وکړو خلق سوالار سناس یو سړی په را پاسې دو هغه ودرېدو یو سړی را پاسې دو چې هغه ودرېدو چا خیال نشته چې دا سړی اعلان نه کړي چې هغه زه موضوع بهر وزم ځان سره سوچ کوي وای کچره بهر وزم د ټول قوم مخکې به دومره رسوا شم چې ټول خلق برا باندې لعنت راغلي او کچره ودرېږم قوم ټول تبا کیږي الله په عذاب راغلي د تیرو قوم عذابونه مې کتلې اسینا چې زما د یو کس په وجه باندې دا ټول دنیا الله دې سونابود کی په دې سوچ کې پروت دی اچانک یې گریوان کلاو کړو سره بګي ورخته کړو اے زما الله اے زما پروردگار ته مې رب یې زدي بنده ما اللہ 50 کالا ما ستا نافرمانی اکڑا ستا مقابلی تا ولاړم لیکن ربانا ستا بندتا تا جاڑی تا توبہ واسی ربی کریم په صدق باندې زما توبہ دا زما توبہ خپل در کې قبول کا چې څنګه د الفاظ اچانک وریا زراب له باران چالو شو او خلق باندې یو بهار راغی حضرت موسی علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اللہ تب سجدہ پریوتو اے زما پروردگار په ما دې دومره خلق راجم کړل اے زما رب تارا کوي چې دې ته وایا چې ګناهګار در کې یو دې دا یو بهر واسي الو سوال قبل ما اے زما پروردگار خلق ګناهګار بهر نه دېسته او تا د خلق دا سوال قبول کړو الله ما ته دې ولیدا سی وې پروردگار ورته وې موسی کم سړې چې ستا قوم کی گناہگارو اگر خپل رب سرا ټاټیکل برابر کړو تاسو نیاز وکړو دراز خبر الله تا بیان کړي اے زما موسی زما آغا بندا چې زما نافرمانی کولا یو ظلمات چې والا ما معاف کړو
लेकिन संग उम्मत मुहम्मदिया की 70 साल तक एक बंदा या सनम कहता रहा और या काले चिगवाली या सनम ए जमा बुदा 70 साल बाद एक मर्तबा जुबान से गलती से निकला या समद यौजल पगलते थे जिबिना उवतल या समद रब्बी करीम ऐलान उकड़ो लब्बैक या अब्दी मेरे बंदे बता क्या मांग रहा है तेरा परवरदिगार देने के लिए तैयार है। फरिश्ते तपोस कई परवरदिगारा औलिया काला रब्बा 70 साल साना फरमाने की तिरकड़ो सा मुकाबले के गैरुल्लाह ता सर शरीक करो अल्लाह यौसल पगलत है बानी ते जबिना या समद कतल अल्लाह वलिदी माफ करो। रब्बी करीम ने ऐलान कर दिया मेरे फरिश्तों अगर 70 साल तक वो गैरुल्लाह को पुकारता रहा एक मर्तबा गलती से सही पर अपने रब को बुलाया अगर मैं माफ न करता उसकी आवाज न सुनता तो मुझ में और गैरुल्लाह में क्या फर्क बाकी रहता। सफर बपाती से हो मूसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार तवई वे जमा रबा वसवासिम तौबा कबूल शवा दा सड़े रात उखाया अल्लाह व फरमाई ए मूसा पदजोस का ले जमाना फरमानी पूला मादा का पर्दन न दउच तकड़े ओ जमा फरमान बरदार जुस्ता परवरदिगार वादा का पर्दा से कउच तरी मावदा सुमर पर्दा पर्दा चार बंदे फिर अल्लाह है जमा उसका का टूटा फूटा अमन सोचो कि इसका बेटे को इसका दर्द इसका उजरदा मेरे परवरदिगार तू गवाह है मैं तेरी ही इबादत करता हूँ किसी और की नहीं करता। रब्बा तमें गवाही अल्लाह सिर्फ सा इबादत को हम दबल चान को मा रब्बा ताना मदद वाड़म बल चाने न वाड़म चिदे बदी वाड़ा जब बांधे जमा रब ता दासी हुई नुमा तो हुआ अनवार का आलम क्या होगा। नमाद अल्लाह पर दर के बाद सुमर लुई शाह नवाज मर्जमा उस्ता जोड़शी नोरदा यो खबर बरता सुनो कमा मैं परुन बेकार स्पीलो इंटरव्यू पर मोबाइल है गस्तर पावर दवे मैं माता उसमें मौला से दवे न ए बने खतल द पैगंबर बेदबी उकड़ा मंडे हुआ द बैतुल्लाह खिलाफ तदन नशो द बैतुल्लाह पर खिलाफ के दन ने जान पड़ इब्न खतल द इमाम अल अंबिया बेदबी उकड़ा हज उकड़ा खलक वर बसीशु बैतुल्लाह तदन नशो पर बैतुल्लाह के ब्याह बैतुल्लाह के न नासने वरलो और तो बैतुल्लाह चिकम खिलाफ प्रोत दे नो दागा खिलाफ दल्लाह के वरदा नशो खलक इमाम अल अंबिया राग वर्देवेद अल्लाह रसूला कुरान वही चे मन दखलहु काना आमिना सोक चे बैतुल्लाह ता दाखिल शो दे अमन वाले शो इमाम अल अंबिया वर्तो फरमाए बिल्कुल अमन वाले शो लेकिन रातुन की दुनिया ता दे इब्रत पारा खुदल द पारा दा सड़े द खिलाफ द दतना राव बासे यो टूटी टूटी गई। इमाम अल अंबिया हुक्म करो परंतु सड़ी चले मगड़ी वाले दास में वीडियोस करते भी खल को कल में अपने को अरे तुम सर बेगा अगर कम मेंबर जो कम 12 के जिदावे राजमा सरेदार ने जो दफ्तर की अगा पहले वीडियो नशर कर चे बरस माद सर न ताल्लुक न जमा तेरा वक्त और दिमाग वो मनी को खमा द पटकी तो कतल नो मा वे चेहरा पे दबी द सब गुजार न को मा पे गुजार न को बरस बिल्कुल दागे नंबर ये अब द शरीफ यहुलस बची भी या यहुलस लिमिट तखबर स्टेटमेंट मुतरा को वीडियो में सरदार मौजूद है कम सड़े कतल वाड़ी पर पुलिस यानी यो आम सड़े पदी हुई कि जमा द पैगंबर बेदबी और तो कुरान बेदबी दानिश बर्दाश्त हो शो और तो कुरान दा अदब तकाजा अगर दादा चला तास वर्तना सी और तुमरा भी यकीन दे
چې په دې اخیره زمانہ کې په 14مه صدۍ کې 15مه صدۍ کې په دې مادي دور کې دلته را دننه شوي یو ځل نو چې بهر وځي زما یقین نه راځي چې په خپل ژوند کې چېرته عالم پسې کنځلو کې یا چېرته مدرسې یا د قرآن باره کې د بې ادبۍ سوچ هم ستا په ذهن کې راشي دا هم یقین دی در باندې دا کم کړي دا دې دلته نی راغلی یو ځل یو ګاډي کې سفر کولو ما دا سندې ټوپۍ په سر ایښې وه څادر مې اچولی و عام غوندې انداز کې نو خلک اړم یو بل ته وي مولیان چې دي نو دا داسې دي داسې دي ما ورته ویل مې چېرته مدرسې ته مولیانو خوا ته تلې یاره وایي څه به ورشو اړې متکبرین دي چا سره سلام نه کوي ما ورته ویل خیره ته یو ځل خو ورشه که نه ته لږ دې خلکو سره کښېنه تا ته به اندازه ولګي چې په دې خلکو کې کوم مټاس دی قسم دی که کائنات کې دا مټاس ملګري زه خپل ځاني چې دې سره کښېنم زړه مې بیا نه کېږي نن مې ورته ویل زه په والده مې وفات شوې وه د مخکې ورځو کې نو دا هغې نه بعد چېرته نه تلم دا زړه مې داسې مات شوی دی چې چېرته د تلو هغه بس قدم مې د کور نه بهر نه راوځي چې چل شوی دی ما مولانا میرزایي صاحب ما ټلیفون وکړو پرون ما ته یې حضرت تاسو ته به خامخا مګینه وګورئ چې په کومو کومو علاقو چې کم ځای پروګرامونه دي ما چېرته ملګري دي کړی چېرته عذر کړی په څه طریقه خو زه نه یم کړی زه به دلته راځم ځکه چې ستاسو مینه او محبت او ستاسو هغه الفت هغه زما هېرېږي نه موږ تبلیغي جومات کې زموږ تشکیلونه به یو ځای 2003-2004 کې شوي ما ته دا خوږوالی هغه وخت نه معلوم دا علما د دې صلحا چې کوم تشریف فرما دي تاسو سره لږ نږدې کېږي تاسو ته به خپله اندازه ولګي چې په دې خلکو کې څومره خواږه دي خو زه به درته به طور وصیت او به طور نصیحت یو اخري خبره دا وکړم نو ستاسو زیات وخت اخلم زه په خپله واپس تووالی یم لیکن تاسو ته دا ویل غواړم چې په خپله زندګۍ کې هر څه کوه لوبې کې کوه لبو لټول خلک یو خبر خوځي چکر ولځي بالکل ځه میچ کې میچونه کوه یو حرام مخوره یو عقیده خپله د توحید او د رسالت بچو ساته بدعات او رسوماتو نه ځان وساته او درېم نمبر د علماو قدر ضرور کوه ځکه چې ابل ورته مولوي صاحب وی چې دغه دا تاسو چې وایي چې د پیغمبر اطاعت کوو نو دا خو اطاعت خو سره الله دی نو موږ خیر قرآن کریم آیات په خپل ځای چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول قرآن ویلي دي چې اطیعوا الرسول نو اطاعت د رسول خو قرآن ویلي دی موږ رسول خو الله سره نه برابرو خو الله په خپله فرمایي د دې اطاعت وکړي دغه ټولې خبرې په خپل ځای پرېږده تاسو ما ته دا ووایي تاسو الله لیدلی خوب کې نه ورې خوب کې کتی شي په ویښه چې الله لیدلی نه دی لیدلی پیغمبر چا لیدلی دی نه هم دی لیدلی وایي جواب ته په کلاو منډ راکوئ ټول صحابي چا لیدلی دی تاسو ټول وایي ټول تاسو سره اوچته وایي چې ما ته پته لګي جواب ټولو راکړو پیغمبر چا لیدلی دی صحابي چا لیدلی دی تابعي تاسو لیدلی دی تبع تابعین لیدلی دی امام ابو حنیفه لیدلی دی امام شافعي مالک احمد بن حنبل نام لیدلی امام بخاري لیدلی دی امام ترمذي لیدلی دی امام ابو داود لیدلی دی فقيه ابو الليث سمرقندي لیدلی دی یو نه دی لیدلی شاه ولی الله لیدلی دی څوک هم نه دی لیدلی خدا بن زید مولوي صاحب خو لیدلی دی قریش خان مولانا صاحب لیدلی دی که نه دی درته وایي چې الله یو دی دی درته وایي چې د صحابي داسې ویلي دي د دې صحابي او د شاه ولی الله او د امام بخاري او د امام ابو داود تعارف موږ ته چا کړی دی دی کړی دی راته د هغه تعارف وکړه هغه بیا د هغه تعارف هغه د هغه تعارف سلسله تله محمد رسول الله ته ورسېده او امام الانبیا موږ ته معرفت د الله تعالی کړې د واسطې دا جوړ شو که جوړ نه شو اوس راته په ایمان ووایي چې څوک وایي چې په ایمان وم چې قدر یې پکار دی چې څوک وایي چې په ایمان وم چې قدر یې پکار دی وایي په ایمان که نه قدر به کوو که نه مدرسې قدر به کوو انشاءالله او دا پټې پټې ګلالي به خپل مدرسې ته رالیږي چې دا مدرسه ووایي نو وایي که ورسره د عصري علوم وایي که چا منې کړی فلانکي LLB وکړه کوي دی بالکل موږ ته وخت ضرورت دی موږ ته ضرورت دی انجینیرینګ یې وکړو موږ ته ضرورت دی ماسټر یې وکړو ډاکټر جوړ شو ډاکټر میډیکل یې وکړو موږ ته ضرورت دی
एमफिल की मुझे ज़रूरत थे मुझे टूर पे टेक्नोलॉजी दुनिया की ज़रूरत थे साइंसी उलूम की रात ज़रूरत थे पर इंसान को बदन की सुमरा अज्जा दी और बदन आज़ादी बागी मानी रिसर्च मुझे ज़रूरत थे मुझे बार सुबानी ज़रूरत थे और ज़रा पर कायनात की तख्लीक कायनात की ईजाद दी उसी मुझे ज़रूरत थे ज़रूरियात रसीक़ी दबारा अगा यो सीज जोड़ो दा ज़रूरत थे लेकिन वर ईमान दोमरा ज़रूरी है खबर तवर शो नराना रेलगाड़ी तपोस नहीं की रेलगाड़ी जोड़ कड़े देखा नहीं जोड़ कड़े राकेट दी जोड़ कड़े देखा ना पूरी मिसाइल दी जोड़ कड़े देखा ना अवल तपोस बराना ईमान की भी चिमर रखो का मन नबियों का मा दीनों का मा दा तपोल बिहक़ हाज़ा रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम दा तपोस बराना अवल बन तो बदी वजह दखा तपोस चल मुंते चाफ बोले दे हुआ ही उलमा हो बच्चों हुआ ही बड़ा लखबले हुआ ही कदर बेगौ बेईमान أزون أفكار الله ورجع لا ما كتر كويس كوبي قدر كله الله إذا سو خوشحال کی الله إذا خدمنا رتا مبارک کی استاذ پروگرام لا چالو دے ذکر جان شیخ پریشان سے حفظ الله تشریف راوڑے علماء نورم تشریف فرماری اور زمون مجاہد غازی نابخان اغم تشریف فرمارے قرات تشریف فرما شو مخ تلاوت کول لیکن دے لا وړو ورکوټه دي لا هغه مقام ته رسیدل نه دي لیکن د تلاوت انداز ورته تاسو کړو الله دې تاسو موږ تاسو بچو ته نصیب کړي تاسو بناسب بل پروګرام به جاری ساتي ما ته اجازه راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله دې تاسو ټول خوشاله وي امين او د والدینو قدر کوي الله دې د مور او پلار لنه ناخلي دا چې لاړ شي انسان ته پته لګي الله دې مور او پلار د ټولو ژوند وساتي او الله دې د دعاګانو کې زموږ ستاسو حصہ وګرځي